أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء دی آیاتو کریماتو کی سیدنا مریم رضی اللہ عنہا او دی آغی دی بچی دی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام او ورسر پا زبن کی دی حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام تذکرہ دا مریم رضی اللہ عنہا چکل دی مورنا پیدا شوا نو پلار او مور دوار وفات شول دی ماشوموالی په حالت کې پرې خودا نو بیا حضرت زکریا علیہ السلام د دې کفیل جوړ شو زکریا علیہ السلام سره د مریم بی بی خاله په نکاح کې و د مریم مور او د زکریا علیہ السلام بی بی دا دواړه خويندې نو تروري په نکاح کې و او نبی کریم علیہ السلام یو فرمان کې او فرمایل چې خاله په منزله د مور وي چې یو بچی مور نه وي نو بیا د کفالت د بچی د پاره حقدار بی بی هغه خاله وي د مور خور نبی علیہ السلام وی دا د مور حیثیت لري نو دا د زکریا علیہ السلام په کفالت کې ذکر اغلا چې د هغه سره ترور په نکاح کې و نو زکریا علیہ السلام د مسجد بیت المقدس امام هم ده او د وقت جلیل القدر پیغمبر هم ده نو مسجد بیت المقدس کی یو کوټه جوړ کړه د مریم رضی الله عنها د پاره هغه کې باغ او سجده او عبادت د خدای وکاو نو کله نا کله زکریا علیہ السلام بچ هغه عبادت خانه ته ورنه وته کما کوټه کې چې مریم بی بی اوسیږي نو او به لیدل چې دیتا به موسم اجنبی میوه به یې خوي اجنبی میوه په ژمي کې د بوډي میوه او په بوډي کې د ژمي میوه خلاف موسم زکریا علیہ السلام قسم جلیل القدر پیغمبر دا خو سلور یا پنځه ورځې به نار او لوګې تیرولې پیغمبرانو اکثر داسې عمر تیر کړی نو حیران شو چې خدای زه خو سلور پنځه ورځې روټۍ نه مومم او مریم رضی الله عنها ته بې موسمه میوې هر وخت پرتې نو تپوس ورنه کوي انا لکې هذا دا میوه د کومه ناراضي ناغه ورته وی هو من عند الله دا د الله د طرف راځي نو زکریا علیہ السلام چې کله دا پستر کو باندې ولید چې الله تعالی به موسمه میوه خلاف عادت ور کوي دا خو یقینو دا خو عقیده وا چې به موسمه میوه خو الله ور کوي شي قدرت مطلقه باندې خو هر چا عقیده وی ان الله علی کل شیء قدیر و یو داسې وی چې الله تعالی د خپل عادت خلاف کار نه کوي د خدای عادت روان وي نو د خدای عادت داسې وی چې به موسمه میوه چاته نه ورکوي
او چې کله ولید چې مریم رضی الله عنها ته خلاف موسم میوي ورکړي نو بس دغه ځای کې لاس پورته کړ دعا کوي زکریا علیه السلام عجز بچی نشته دی بوډا دا خزه شانډه دعا کوي چې الله ته به موسم میوي ورکوي شي نو به موسم بچی ورکوي شي موسم خو می تیر د ځواني تیر شوی دا او چې لیدل چې خلاف عادت کله کله ته یو کار کوي یا الله به موسم میوي دي د مریم بیبي ته ورکړي نو ته به موسم ماته اولاد او بچی برا کوي شي خلاف عادت نو بس دعا یو کړه هنالک دعا زکریا زغه ځکه یو دعا وکړه چې خدای ماته بچی راکړي هنالک دعا زکریا ربه هنالک دغه دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیہ السلام ربه د رب خپلنا قال زکریا علیہ السلام فرمایل ربی او رب زما هب لی من لدنک هب لی یعنی اعطینی راکی ماتا من لدنک لجانب خپلنا ذریتا اولاد طیبتا داس اولاد طیبتا پاکیزه اولاد پاکیزه گندگیونا گناہونونا صاف سترہ بچے راکی عمل صفاوی اخلاق صفاوی انکا انت السمیع الدعاء یقینا انت اوریدن کے دے دعاگانوی فنادته الملائکتو پس دغز آوازو کدت فرشتو وهو قائم او دغ زکریا علیہ السلام ولارو یصلی چی عبادت کاو فی المحرابی پا عبادت خانکی فرشتور تا آوازو ان اللہ یقینا اللہ تعالی یبشرکا زیر درکی تاتا بی یحییٰ پا یحییٰ علیہ السلام بس دی بچی زیر ورک بچے بری پیدا کی نامہ بیوی یحییٰ علیہ السلام او دا زیر ورک چی بچے بدے ہم نبیوی و نبیم من الصالحین و دی بانی لا خوشالک زکر دعا کرے وچے طیب بچے راکی پاکیزہ پیغمبر دے خودے خطر طولو نا پاکیزہ انسان نو دے آجز بیا دی فرشتو تاوئی چے انا یکون لی غلامن دے ما دے پارا با معشوم سنگ پیدا کی نو دے اتیاو کانو بڑائم او خزا میں دے اویاو کانو شنڈر اویاو کانو نپس خزا بچی نروی نور تحیز بیماری رسی سنگ با میں بچے پیدا کی گی نو فرشتے ورطا جواب ورکی قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله چې یو کار اراده وکړي نو امر نشانه کوي په بوډا سټه به درکې زکریا علیہ السلام ورته فرمایل وای علامه او نشانه به څه شي چې بچي به پیدا کیږي څه نشانه پکاره نو فرشتي ورته وای نشانه دا ده چې درې شپې درې ورځې به ته خبرې کولای نشي عبادت په کولای شي ذکر تلاوت و د دنیا خبره په ژبه نشي کوي رمز او اشاره به کې لکه ګونګیان چې اشاره کوي دا خبره ده چې بند شي نو بس پوښتنه چې دغه وخت کې اراده ده الله وشو بچي پیدا کیږي نو بس بیا زکریا علیه السلام بس سوره زباده خبره بند درې ورځې خبره نشي کوي بس دغه وخت کې بیبي ته حمل شروع شو او الله تعالی یو بچي ورک ونامه دے حضرت یحییٰ علیہ السلام قال زکریا علیہ السلام فرمائے لربی او رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بوید ما دے پارا غلام بچے وقد بلغنی الکبر او حال دا چر سید لیمز الکبر بڑاوالیتا وامرأتی او خز زما عاقر شنددا زبودائم خز میں شنددا انا یکون لی غلام دما بچے بسنگ پیدا کی
قالت فرشتہ ورتوئی کذالک اللہ اندغشان اللہ تعالی یفعل کار کئی ماہا غکار یشاو چه ارادے وشی. قال زکریا علیہ السلام فرمائل ربی او رب زما اجعل لی آیہ تا اگرزے دما دے پارا آیتن نشانی یو نشان را تا اخے جزا کوئی شن چه اسکارو شو انشاءاللہ. قال فرشتہ ورتوئی آیتو کا نشان استابداوی اللہ تکلم الناسا چه تب خبر نشک ولے انسانان سرا سلاس ایام دری ورسی الا رمزن مگر پر رمزو پا اشاراتو بغگی ان کے انسان سرائی پا اشارہ بگی. وَذْكُرْ رَبَّكَ او یاد ورب خپل دی کثیرن دیر دیر وَسَبِّحْ او تسبیح دی رب خپل وایا بالعشی بیگا کی والابکار یو پسبا کی یو عشیه دا یو بکر دا دی زوال نباد ماسپخیم نباد دیتا بکر وی او دی سبائی نتر دی زوال او غرمی ماسپخیم پوری دانی مورس دا عشیه دا دا اولا حصہ دے ورزی دا بکر دا او دا آخرانی حصہ عشیه دا سباو بیگا خدای یادوا ذکر دے خدای کوا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فَآغَ وَقَدْ کی چکو فرمائے الفرشتو یا مریم او مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفا کی. ادھے مریم بی بی تذکرہ شروع شوا او دی اغیصت تاریخی مناقب بیانی. فرشتی ورتوئی او مریم رضی اللہ عنہا بے شک اللہ تعالی اصطفا کی اختار کی اللہ تعالی تا دیر مختار گرزولی دیر بہتر گرزولی. نو دا مسئلہ دا پٹول دنیا کی دے اعلیٰ درجہ بی بیانی چکمی دی دی اغو کو فہرس کی بی بی مریم شمار دا دی اللہ و دی رسول پر نظمانی چکمی اعلیٰ خزی دی بہترین دی یو پکی مریم بی عیسیٰ علیہ السلام مور وَظَهَرَ کی او پاک گرزولی دا تالرا اللہ تعالیٰ تا پاک گرزولی دا بل صفت شو یہ مختار گرزولی او بل تی پاک گرزولی دی شرک او دی کفر نپاک ہے یہ بد کردار ہے او بد عملی نپاک ہے بد اخلاقی نپاک ہے. وَطَهَّرَ کی او تی پاک گرزولی دی خاون بغیر دی خاون دبا اللہ بچے رکھی. وَاصْطَفَا کی او تی مختار او بہتر گرزولی عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ پزنانو دے طول عالم باندے طول عالم دنیا پزنانو ایتا بہتر گرزولی. علماء ورسر لکی عَلَى نِسَاءِ عَالَمِينَ زمانے کی دے تا دے زمانے دے طول عالم پخزو کے تا بہتر ہے. قیامت پورے نا لکہ شاہ خود نبی علیہ السلام بی بیان را روانی دی اگر مریم بی بی نڈیر پا درجہ کی اچھے دی تھا پا زمانہ کی وہ طول عالم کے تا بہتر خزر اخبر زمانے لو یا اچھت خزر. یا مریم او مریم بی بی اقنوتی لربی کی تابدار شد اخبر رب دے پارا. قنوت پا معنی دے طاعت او تابداری اقنوتی یعنی تابدار شد اخبر رب دے پارا. وسجدی او سجد لگوا رب خپلتا ورکعی او رکو کوا مع الراکعین سرد رکو کون کو عبادت کوا. سجدی کوا رکو کوا معنی وعبدی عبادت کوا. نو سجدے پر رکو بانے مخ کی کڑا یہ بنی اسرائیلوں کو مانزا کی رکو نوا اگی بس صرف سجدہ کوا نو قیام بے کوا. نو سجدہ ذکر کرو اور پسی ورکعی رکو کوا دا دے دی پر مانزا کے نوے شیرہ پیدا شو. ذالک من انباء الغیب دال قصو دی غیب سخدا نوحیه الیکا چی وحیی کو منگتا تا دا صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نبی علیہ السلام ته الله وی دا د مریم بیبي د زکریا علیہ السلام د عیسی علیہ السلام دا کیسې چې موږ درته کوو دا د غیبونه بیانېږي تا ته څه پته وه زرګونو کاله مخکې دا کیسې شوې خو نبي علیہ السلام چې موږ ته خبر راکړه په قرآن کې نو الله تعالی د غیبونه دا کیسې ورته او چاته چې الله د غیبونه قصې بیان کړي هغه پیغمبر د خدای وي نو محمد رسول الله په رښتیا پیغمبر د خدای صداقت د رسول وما كنت لديهم او تنوي دوی سرا اذ يلقون فآغا وخي چې دوی غرزول اقلامهم اغا قلمون خپل د صد پارا ايهم يكفل مريم چې څوک په مونږ کې کفالت او ضمانت د مریم کوي نو مریم بیبي دا چې کله مسجد بیت المقدس ته راوړل شو ماشومه چې دی نو په بزرګۍ باندې او په دې لویه درجه باندې ټول پوهېږي چې دا خو عامه ښځه نه ده نو هر یو نیک بنده د علاقې هغه دا تقاضا کوي چې د دې کفالت به څه دا به د ما کره وشي د دې د خوراک او د اسکاک انتظام به څه نو جنجال شو چې جګړه شوه نو الله تعالی زکریا علیه السلام ته وحی وکړه چې تاسو قرعه واچوئ غوري واچوئ بچه د چا غوري راووتله نو مریم بیبي به د هغه په کفالت کې نو هغه زمانه کې د غوري او د قراندازي عجیبه تصویر نو بهر یو نهر بهیږي نو دې نهر ته به قلمونه ور واچوي دا د کړکۍ او د درګې والا قلمونه د چا قلم چې راښکاره شو د اوبو سر ته نو بس هغه به کفیل وي او یا دا چې د چا قلم د اوبو د جریان په خلاف مخپور ته روان شو نو هغه به کفیل وي اوبه داسې بهیږي او قلم پکې داسې روان شو نو بس دا ګڼ کسان دي هغه لرګي او هغه قلمونه چې کوم دي هغه وخت هغه یې د نهر ته ور واچول نو ټول قلمونه پکې لاندې پټ شول د زکریا علیه السلام څرګند شو او مخپور ته روان شو نو بس زکریا علیه السلام وی چې الله تعالی دې ما انتخاب وکړي زه به یې کفیل او د دې ترور دې ما په نکاح کې نه نو زه لایق مناسب یم نو بس دی کفیل شو نو کفالت زکریا علیه السلام ته په غوري باندې ملاو شو نو اوس دې غوري کې دا مسله واورئ زموږ علما وایي په دې غوري او په قرعه باندې د چا دپاره حق نه ثابتېږي اوس پنځه کسان دي په یو شي جنجال ده یو وایي زه مستحق یم بل وایي زه مستحق یم اوس حق خو به د یو وي یا به د ما وي الله ته به معلوم وي یا به د ما یا به د بل ملګري یا به د بل حق خو شی یو ده نو د یو وي اوس جنجال چې ختمیږي نو طریقه یې دا ده چې غوري به واچوي نو چې د چا نامه راووتله دا شی به د هغه شي نو دا مطلب نه شو چې دا شی د همده حق هم ده نه غوري سره حق نه ثابتېږي خو صرف یې دومره ده چې هغه جنجال ورسره وچ شي او اطمینان د زړه ورسره راشي بس بیا دا نور ملګري راضي شي چې په دې د نامه راووتله هغه بیا جنجال نو د غوري سره صرف هغه تنازع او جنجال ختم شي حق ورسره نه ثابتېږي حق خو هغه چې الله ته معلوم ده چې د چا و وما كنت لديهم تنوي دوی سرا اس فآغا وقت کی یلقون اقلامهم چې غرزول دوی اغا نهرتا اقلامهم قلمون اخبل دسد پارا ایهم یکفل مریم چې کم یو بپمون کی کفالت دی مریم کئی وما كنت لديهم او تنوي دوی سرا اذ یختصمون چې کله دوی جنجال او جګړه کولی نبی علیہ السلام ته وی تو پته نه دا کسی چې تا ته سناویږي او ته پې خبرېږي نو دا الله اطلاع درکوي او چاته چې الله په ذریعه وحی اطلاع ورکړي هغه پیغمبر د خدای وي نو محمد رسول الله پیغمبر د خدای داسې د نبي علیه السلام پیغمبري ثابت دی اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک چې په حکم شي نو بیا آواز وکړي اذ قالت الملائکة په هغه وخت کې چې وفرمایل فرشتو یا مریم او مریم بی بی ان الله بیشک اللہ تعالی یبشرکی زیر درکی تاتا بکلمتن زیر درکی تاتا
نو هغه ته مونږ یو آیت لږ پرېښود ان الله یبشرک بیحیی څنګه یحیی وی مصدقا چې تصدیق کوونکی وی بکلمت من الله په کلمې له جانب د الله نه الله و یحیی علیه السلام بدر کم و یحیی علیه السلام به داسې بچی وي چې هغه به د کلمت الله زیری ورکوي کلمت الله نه مراد عیسی علیه السلام نو د یحیی علیه السلام نه وروستو عیسی علیه السلام را روان ده الله تعالی وایي دا یحیی علیه السلام به زیری ورکوي په کلمت الله اوس عیسی علیه السلام ته کلمت الله وایي دغه هم ذکر کېږي قالت الملائکه ان الله یبشر بکلمة منه عیسی علیه السلام ته کلمت الله وایي ځکه دی بغیر د پلار نه خالص په کلمه د کن باندې پیدا شوی الله تعالی اډر وکړ کن نو بس عیسی علیه السلام موجود شو نو دا صرف په کلمې د الله د هغې په تاثیر باندې چې د مریم بیبي د ګریوان ته یې ورپوکی که جبرائیل علیه السلام او د هغې نه عیسی علیه السلام حمل شروع شو ځکه کلمت الله ورته ناغه پاسه لکیره به پوره کوي مصدقا چې تصدیق کوونکی ده بکلمت من الله په کلمې له جانب د الله نه په عیسی علیه السلام تصدیق به ورکوي او دغه یحیی علیه السلام و سیدا دی به سردار د قوم وي سید سردار ته وایي وحصورا ومحفوظا من الذنب حصر په معنا د حفاظت سره دی به محفوظ وي د هرې ګناه او حصور هغه انسان ته وایي چې د ښځو نه یې ځان بچ کړی او د ښځې سره یې نکاح نه یې کړي خدای په عبادت دومره مصروف وي چې د ښځو نکاح ته موزګار نه وي دا یحیی علیه السلام واحد پیغمبر ده چې نکاح یې نه ده کړې ونبیا او دی به پیغمبر وي من الصالحین د نیکانو نه نوسې لاندې اس قالت الملائکة پا آغا وقت چې وفرمایل فرشتو او مریم بی بی ان الله بیشک اللہ تعالی یبشرکی زیر درکی تاتا بکلمت منه بکلمی لجانب دے اللہ نا اسمه چنام دیا غبا المسیح عیسیٰ ابن مریم مسیح عیسیٰ زوید مریم بوی مسیح نو عیسیٰ نام دا ابن مریم دا نسب شو اس نسب کی خوبلار ذکر کی گی خود دا خوبلار شتن نو مور ذکر کی ابن مریم او دا مسیح دی عیسیٰ علیہ السلام لقب دا دا لقب دا دوئے منامه دا مسیح مانا مبارک مسیح مانا مسیح دا لفظ عبرانی دا عبرانی دا عربی لفظ ندا نو پا عربی کے بے معنی شی مبارک لانا دیر مبارک سرے عیسیٰ علیہ السلام او یا مسیح لسیاحت دا سیاحت چکر لگولو توئی گرزیدون کے سڑے نو عیسیٰ علیہ السلام دا سے پیغمبر ہو چی گرزیدون کے دے ایسے روان یو بیان وی پہانگو کی ہو کبل وی پکوارٹ کی ہو کبل وی پشاور کی ہو بس روان طول عمر بیانو نو ویسائی پسائی باندے کوئی وجیہن فی الدنیا والآخرہ وجیہن دے مخور سڑے وجیہ زا وجاہت ہے آگا سڑے خلق وائی کنه چې فلانه ډېر مخور سړی ده د مخې نه یې کار کېږي فلانه ډېر مخور سړی ده چې کومې جرګې مرکې ته راشي هغه جرګه او مرکه حل شي خلق یې عزت کوي نو الله تعالی وایي ډېر عزتمن سړی ده وجیه مخور سړی ده فی الدنیا هم په دنیا کې با عزت ده والآخرت او هم په آخرت کې ومن المقربین او د نږدې خلقونه ده الله تعالی ته ويكلم الناس او خبر بکی عیسی علیہ السلام خلق سره فی المهد پزانگو یکی وکهلا او په بډاوالی او په تیر عمره کې بعد النزول چې اسمان را کوشي نو بیا په تیر عمره کې خلق سره خبرې دا د عیسی علیہ السلام معجزه ده یو دا چې پزانگو یکی د مور په غیږه کې پروت خلق سره خبرې او بلدا چې دی اوس آسمان ته ختلی څلورم آسمان کې اوسي نو دلته دوه خبرې یو رفع د عیسی علیه السلام آسمانو ته چې عیسی علیه السلام آسمانو ته پورته شو دا یو دوه پاڼې وروسته دا مسله ده روانه او یو د عیسی علیه السلام نزول نه چې قیامت ته نږدې زمانه کې به دی راکوزېږي هغه مسله اوس دلته اشاره ده وکهله
کهولت بډاواله ته وایي تیر عمرې په حالت کې به بیا خلکو سره خبرې کوي خو بعد النزول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل عیسی علیه السلام چې راکوزیږي دا به د قیامت آخرینی نشانه وي او دی چې راکوشي نو بس بیا به قیامت قائمي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عیسی علیه السلام به د مسجد بیت المقدس په دې صحن کې راکوزیږي سبای جمع به ولاړ مقتدیان به امام پسې او یو سپینه وریځ به راښکاره شي په دې پاسه فضا کې نو دا خلک په ټول داسې ورته ګوري هغه به راکوزېږي لکه جیاز چې راکوزېږي نو داسې په دې صحن کې به راکوشي نبي علیه السلام وایي په دغه وریځ کې فاذا هو اخي دا به د ما ورور وي سیدنا عیسی علیه السلام او د دوو فرشتو په دې اوږو به یې لاسونه اچولي لاندې به په دې صحن کې راکوشي او د امام مسجد پسې به اقتدا وکړي په حیثیت مقتدي نو ډېر باسعادت او مبارک به هغه امام وي چې عیسی علیه السلام پیغمبر د خدای ورپسې اقتدا وکړي او د دغه ځای نه به بیا د خپل تحریک شروع کړي نو بس دی چې راکوشي د الله تعالی سپورټ او امداد به ورسره وي بس دی به ځای په ځای باندې خپل تحریک شروع کړي بس دا به داسې وخت وي چې الله تعالی به مؤمنان غالب راولي او کافران به خدای سرکوزي ورسره نګون ګرځوي ستغلبون وړاندې ذکر شو وایي کافرانو ته اعلان وکړه چې تاسو به ټول سرکوزي کېږئ سرونه به ټیټېږي تاسو به مغلوبېږئ چې عیسی علیه السلام خدای راکوز کړي نو عیسی علیه السلام چې راکوشي فیتزوج نکاح به وکړي نبي علیه السلام وایي دی چې راکوزېږي نو دی به د 33 کالو په عمر کې 33 ساله عمر کې 33 کاله اوس که څوک وایي نبی علیہ السلام وایي دی چې پورته خاته آسمانونو ته نو د 33 کالو په عمر کې او چې راکوزېږي نو د 33 کالو په عمر کې نو که څوک وایي چې اوس خو دا 2021 شروع ده د عیسی علیه السلام هغه تاریخ چې دی پورته شوی ده نو 2021 جمع 33 هغه 33 سره جمع کړي 21 جمع 33 دا 34 54 فتا 54 نو 2054 سال خو پوره شو نو تر قیامت ته چې راکوزېږي نور به څومره کلونه اوسي نو د باندې څه د پاسه 2000 کاله به تېر شوي او دی به بیا د 33 کال په عمر کې راکوزېږي نو بیا علما جواب ورکړي چې ګوره دا د دنیا اثرات خو د اسمان نه لاندې په دې دنیا کې څرګندېږي دی په اسمانو کې اوسېږي په اسمانو کې د زمانې آثار په چا نه ښکاري دلته په دنیا کې چې سړی اوسېږي نو عمر تېرېدو سره ګیره سپینه شي بدن یې ګونځې شي ملا یې راټیټه شي او خراب شي او بېکاره شي خو بر عالم کې دا خبره بیا نشته نو دی تکه توره ګیره 33 سال عمر کې ختلی و او زرګونه کاله پس چې راکوزېږي نه به یې ګیره سپینې نه به یې اواز کې فرق وي نه به طاقت کې فرق وي نه به په یو بل شي کې فرق راغلی وي ځکه پاسه عالم کې خو د زمانې اثر نه راځي نو دی چې راکوشي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیتزوج نکاح به وکړي ځکه د واده نه ده کړی چې راشي نو واده به وکړي فیولد له بچي به پیدا شي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دی به اعلان وکړي چې خنزیران قتل کوي دی به خنزیران ټول ختم کړي ځکه عیسایان وایي دا خنزیر چې موږ خورو د انګریزان یې خوري دا عیسایان یو بل معزز خوراک دغه شی ده او وایي موږ یې ځکه خورو چې دا د عیسی علیه السلام سنت دي د عیسی علیه السلام محبوب خوراک ده پسندیده خوراک نو عیسی علیه السلام د هغوی د توړ دپاره د هغوی د عقیدې د رد دپاره به دا ټول خنزیران مردار کې ختمېږي چې دا نجس شی دی دا د ما خوراک نه ده او بیا به عیسی علیه السلام صلیب مات کړي د دې په چرچونو باندې چې کوم کراس نشان وي دا د دې د عقیدې یو شی ده عیسی علیه السلام به دا صلیب مات کړي دا به ټول ختم کړي د دنیا جزیه او ټکس به ختم کړي اوس په اسلام کې درې خبرې دي کافر دعوت ورکړي یا به ایمان قبول کړي که ایمان نه قبلوي نو بیا ورته وایي چې ښه تسلیم شه جزیه او ټکس قبول که سالانه دومره ټکس راکوه اوسېږه او که دا هم نه منې نو درېیمه خبره بس بیا جهاد ته بیا توره ورپسې او عیسی علیه السلام وایي دا ټکس او جزیه ختم اما الاسلام و اما السیف یا به اسلام راوړي او یا به تورې ته ځان ټینګوي نو هغه وایي جزیې مزیې پکې نشته دا جزیې به نو خنزیر به ختم کړي او دا صلیب به ختم کړي
قسم ختم او بیا نبی علیہ السلام وی بیا بده سبق کاله بادشاہی کی خدا کفر او کافرانو ټول ختم کی یو اسلام وی او دغه نه پس بده وفات کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې بده وفات کیږي ګورا ها وکهلن او د خبرې کوي خلق سره په تیر عمره کې پس د نزولنا ومن الصالحین او د بدنه قانوني في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ورد حفظ دعاء الله مغفرة للسنة الله سفر دي خطر الله من